چې د الله رحمتونه څومره ورېږي او په رمضان المبارک کې څومره ورېږي. د رمضان المبارک په مقابله کې د دغه 11 میاشتو رحمتونه داسې دي لکه د سمندر یوه قطره. سمندر یوه قطره. بیا پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث پاک چې په دې کې یو نفلي عبادت من تقرب فيه بخصلة من الخير، په دې کې یو نفلي عبادت هغه په فرضو دی لکه ته په غیر رمضان کې چې فرض مونځ وکړې، فرض مونځ دومره ثواب الله جل شانه صرف په نفل عبادت باندې ورکوي. هغه یوازې نفل داسې نه دی چې نفل مونځ دی، نفلي صدقه ده، صدقه ورکوي. هر قسم نفل عبادت په دې رمضان المبارک کې د هغې مقام د فرض او بیا یو فرض په رمضان المبارک کې د هغې مقام د اویاو فرضو دی د علاوه د رمضان المبارک دا د الله جل شانه مهرباني ده او دا عزت او مقام دې میاشتې ته ولې میلاو شوی دی؟ دې میاشتې ته عزت او مقام د دې د وجې نه میلاو شوی دی چې د الله جل شانه د طرف نه چې آسماني څومره کتابونه نازل شوي دي هغه په دې رمضان المبارک کې نازل شوي دي. ابراهیم علیه السلام ته چې څومره صحیفې میلاو شوي دي، موسی علیه السلام ته چې کتاب کوم میلاو شوی دی، عیسی علیه السلام ته چې میلاو شوی دی، نورو پیغمبرانو ته چې څومره صحیفې میلاو شوي دي، هغه ټولې صحیفې د اسمان نه دنیا ته چې راغلي نو هغه په رمضان المبارک کې نازل شوي. دې ته مقام او مرتبه حاصله ده. بیا الله جل شانه دې رمضان المبارک کې یوه شپه ده چې په هغې کې الله جل شانه فرمایي چې انا انزلناه فی لیلة القدر. دا داسې عزتمند او برکتي شپه ده چې په دې کې الله جل شانه قرآن مقدس نازل کړی. قرآن مقدس چې د چی شي سره تعلق راشي د هغې مرتبه او مقام د خپل اشیاء او خپل جنسي اعتبار سره اوچتېږي. لکه تاسو وګورئ د قرآن مقدس نسبت چې د چا سره قایم شوی دی د هغې مرتبه او مقام اوچت شوی دی. لکه د ټولو نه اول مقدم چې د الله جل شانه کلام دی کومې فرشتې چې راوړلی هغه فرشته ګرځېدله سید الملائکه جبریل علیه السلام هغه د تمامو فرشتو سردار ګرځېدلی د وجې د دې نه چې د الله کلام راوړی. دویم په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه الله جل شانه مقام ورکړلی سید الانبیا. سید الانبیا ګرځېدلی د دې د وجې نه دی چې په ده باندې کلام الله نازل شوی. دریم په کوم ښار کې چې نازل شوی دی هغه ښار مرتبه او مقام په دې نور ټولو ښارونو کې په اعتبار د سردار دی، د سردار دی. بل په کومه میاشت کې چې نازل شوی دی قرآن مقدس هغه میاشت هغه رمضان المبارک هغه سید الشهور ګرځېدلی چې رمضان المبارک دی. بیا په کومه شپه کې چې نازل شوی دی هغه شپه چې دا عزتمندو هغه په تمامو شپو کې د تمامو شپو سرداره چې دا هغه لیلة القدر. لیلة القدر عزتمندو دا دومره برکتي شپه چې الله جل شانه په دې کې په قرآن مقدس کې د دې هغه عبادت هغه موازنه هغه اندازه یې ښودلې چې د دې عبادت څومره ده. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. د څو میاشتو نه دا غوره ده؟ د زرو میاشتو. د زرو میاشتو د عبادت چې د انسان لکه دا خو هغه یو شکایت چې مخکې عمرونه الله جل شانه دومره عمرونه ورکړي چې هغه عمرونه چې د هغه په سوالو کلونو باندې ځوانۍ به چې د هغو راتلي څو سوه کاله به تېر شو د هغو هغه ځواني به راغله. خو الله جل شانه دې امت باندې دا رحم وکړو چې یوه شپه یې ورله داسې ورکړله چې د هغه د زرګونو میاشتو نه چې د هغه زیاته غوره د انسان زندګي ده. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت عمرونه چې دي اوسطا هغه ما بین 60 الی 70. زما د امت عمرونه چې دي هغه د اویاو کالونه تر شپېتو کالونه تر اویاو کالو. دا د امت زما د امت اوسطا عمرونه دي عزتمندو. دا زموږ ستاسو د دنیا کې دغه ژوند شپېتو نه تر اویاو کالو پورې. عزتمندو تاسو موازنه وکړئ چې د دې دنیا نه مخکې زمونږ هم یو ژوند تېر شوی. هر ورپسې ژوند چې راځي دا مخکینی ژوند ورته ډېر زیات کم ښکاري، ډېر زیات کم ورته ښکاري. لکه تاسو د مخکینی ژوند تاسو وګورئ هغه هم زموږ ستاسو یو ژوند دی که نه تېر شوی. هغه ژوند زموږ ستاسو کم از کم چې روح مونږ تاسو کې راغلی نو هغه 5 میاشتې ژوند. 5 میاشتې زموږ ستاسو ژوند چې دی هغه د مور په خېټه کې هغه زموږ ستاسو نظام و. پوره زموږ دنیا چې وه هغه دنیا چې د هغې نه زموږ ستاسو هغه دې دنیا طرف ته رالو نو بیا چې دلته مونږ تاسو سوچ وکړو هغه خپل ژوند ته چې د دنیا هغه زمونږ هغه تېر شوی هغه 5 میاشتې ژوند حالانکې دا زمونږ 80 اویا کاله ژوند دی. هغه 4-5 میاشتې ژوند دا هم لا څه ژوند چې تېر شوی دی
دا زموږ ستاسو په تصور کې نه راځي چې هغه هم زموږ ستاسو څلور پنځه میاشتې ژوند چې هغه هم لا تېر شوی دی دا ژوند زموږ ستاسو راکړه بیا عزتمندو د دې ځای نه زموږ ستاسو انتقال بل یو داسې مقام ته کېږي چې په هغه مقام کې به ما ته حسرت او افسوس د دې ځای وکړو چې دا هم یو ژوند چې تېر شوی دی ځکه چې د دې ځای نه چې کله څوک قبرونو ته لاړ شي او په قبرونو کې په هغه باندې ژوند تېرېږي دا داسې نه دا د هر انسان که څوک مرګ یادوي او که نه یادوي خو راځي که څوک یې هېر کړي که څوک د خپل په غفلتونو کې دا رمضان المبارک دا مقدس میاشت دا دې هم تېره کړي او نور دې هم تېرېږي او چې په څه طریقه باندې د ده دا زندګي پاس کېږي پاس نه کړي دی د ځان د سره نه په دې ناګمانه کوي نه چې زما هم لا مرګ شته خو مرګ به دې راځي او که څوک څلېرویشت کلن دی خپل لا مرګ یادوي خو دا به بیا هم راځي دی چې کله دې قبري ژوند ته لاړ شي هغه د حشر خو لا بیا لرې دی دغه ژوند برزخي ژوند دغه برزخي ژوند عزتمندو دغې ته چې بیا وګورئ تاسو زموږ ستاسو نه مخکې چې کوم تل دی او مخکې چې کوم وفات شوي هغوی حساب کتاب تاسو موازنه وکړئ چې د هغو څومره ژوند او څومره به یې لا بقایي په دې قبر کې لا اخوا نظام خو لا سټارټ دی حشره هغه لا وروسته په دې قبر کې د هغو څو ژوند په سلو کاله د زرو پکې زرګونو کاله شي دي چې هغه په دې تور خاورو کې په دې خاورو کې پراته دي په دې تور تیارو هغه چې بیا کله د دې موازنه وکړي چې دنیا کې هم لا 50 شپېته کاله ژوند دا څه ژوند دا خو داسې دی لکه موږ تاسو ته چې کوم هغه تېر شوی څلور پنځه میاشتې ژوند دا ژوند به ورته دغه شي حسابېږي ما خو ژوند دنیا کې نه دی لم یلبسوا الا عشیة او ضحا لږ ورته د ټایم د دنیا مې چې تېر شوی دومره کلونه شپېته کاله او یا کاله اتیا کاله دا هم لا ژوند عزتمندو د دغه مقام نه بیا مخکې بل یو مقام دی زموږ ستاسو دا سفرونه مخکې طرف ته روان دي مخکې بل یو مقام دی چې هغې ته ویلی کېږي بیا د محشر ورځ ده او محشر ورځ الله جل شانه په کلام مقدس کې فرمایي چې د محشر یوه ورځ چې تعرج الملائکة والروح إلیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه 50,000 کاله عزتمندو د قیامت صرف یوه ورځ ده 50,000 کاله نو چې 50,000 کاله صرف د قیامت دا ورځ وي نو چې ته بیا خپل د قبر هغه برزخ ژوند ته وګورې ته به وایې دا هم لا څه ژوند چې ما تېر کړی په دې قبر کې ژوند خو دا دی چې دا ژوند عزتمندو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو سره به ستاسو محاسبه کېږي مرای به تاسو باندې به مرګ داسې راځي لکه څنګه چې تاسو اوده کېږئ انکم لتموتون کما تنامون داسې به تاسو مرئ لکه څنګه چې تاسو ماښام د شپې په دې خوب کې تاسو اوده شئ وتبعثون کما تستيقظون او تاسو به خپل د دې قیامت په ورځ د محشر په ورځ داسې راژوندي کېږئ لکه سهار کې چې تاسو په دې خوب وپاڅئ دا یو مثال یې ورکړی خوب نه چې تاسو پاڅئ ځکه په خوب کې پیغمبر پاک الله جل شانه کلام مقدس کې فرمایي چې کله د انسان اوده شي د دې یو مثال یې ورکړلی چې دی الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى داسې دي چې په دې خوب کې چې ځینې خلک ځینې اوده شي د دې روح یو څو دوه یو قسمونه دي یو د ساه قدرې هغه حرکات سکنات پاتې شي چې دی قدرې رقیږي او ساه اخلي نور چې د ده کوم پنځه حواس خمسه ورته وایي هغه ختم شي سترګې د ده کار نه کوي غوږونه د ده کار نه کوي لاس د ده مسه نه کوي ژبه د ده څکل نه کوي پوزه د ده بینول نه کوي دا حواس د ده ختم شي دي بس دا روح د ده نه تللی الله جل شانه فرمایي که چا باندې موږ فیصله وکړو د ده د مرګ دغه بقایا پسې راکاږو د ده نه به ساه واخلي چې بس لاړ شي سهار له مړ پروت دی انسان او کله داسې چې کله یو نیټې پورې موږ یو نیټې یو وخت موږ دله ورکړو لږه موقع له ورکړو چې هغه واپس ورپسې دغه واپس راشي سهار کې دی راویښ شي نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو به داسې به تاسو مرئ لکه څنګه چې تاسو ماخستن پوره کېږئ او تاسو به د قیامت پر ورځ داسې پاڅئ لکه څنګه چې تاسو سهار کې ویښئ یا به څنګه چلي وتحاسبون بما تعملون تاسو سره به ستاسو د دنیا کې چې تاسو کوم ژوند تېر کړی د دې ژوند به محاسبه تاسو سره کېږي او حساب کتاب به تاسو سره کېږي هغه حساب کتاب به څنګه ثم انها لجنة ابدا یا به همیشه جنت ته ځي او لنار ابدا یا دې ځای همیشه جهنم دی الله دې تاسو په جهنم نه پامان امین دوه لارې دي خو بس بیا به دې بل څه نشته یا جنت دی یا جهنم دی بس زما ستا د اعمالو د وجې نه به یا ماته جنت ته ځو یا العیاذ بالله الله دې موږ تاسو وروسته دې بلې لارې عزتمندو دا ژوند دی چې تېرېږي زموږ ستاسو دې ژوند کې که چا ښه وکړو
کچا عبادت وکړو ګوره دې کسانو د دلته چې ولاړو دلته قرآن مقدس ته ولاړو تراویح وکړي دوی تراویح وکړي نن دوی ته تاسو هېڅ قسمه احساس به درته نه یا خپل د دې تېر شوي دا کړو چې موږ به دومره سخته برداشت کړل نن هغه دي چا چې راحت او ارام او سکون سره د ماخستن مانځه پسې فرض مونځ کړل راغلی پرېوت نه د کتبدي محفل کې هغه ناسي او دا څوک چې ولاړو تکبیر الله سره د قرآن مقدس یې اورېدل دا دواړه ودرو دې دواړو کې څه فرق شته دوی ته تېر شوي خپل د دې ژوند څه حساب کتاب شته خو د یو لوی خیرونه ګټلي او دا بل د دې لوی خیرونه او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رمضان مبارک کې د دې خیرونو نه محرومه کېږي مګر هغه په حقیقت کې چې بدبخت ګورئ تاسو جبرئیل علیه السلام خیري کړي سید الملائکه او جبرئیل علیه السلام د الله فرشته ده او د الله فرشته هغه یو کار د الله جل شانه د حکم نه بغیر نشي کولی کله چې جبرئیل علیه السلام خیري وکړي دا د الله په حکم سره وکړي چې برباد او تباه دي شي هغه انسان چې په رمضان مبارک په هغه باندې تېر شي او هغه مغفرت به ومومي شي اوس تاسو ګورئ رحمت للعالمین سید الانبیا چې هغه څومره رحم دل او څومره مشفق و تمام شپه د امت لپاره ژړلې په دې دومره سخته دعا د جبرئیل علیه السلام د الله حبیب امین وی ولې ځکه چې رمضان المبارک د الله جل شانه د طرف نه د مسلمانانو ته یو مهلت دی یو وارننګ دی ورته یو موقع ده دوی ته چې کته کې لغون ته کې د الله طرف ته رجوع کې الله جل شانه به ستا هغه ګناهونه معاف کړي خو کته کې دومره طلب نه د الله پیغمبر وایي چې برباد دي شي بس د دې په حقیقت کې بدبخت دی په حقیقت کې عزتمند چې کومو کسانو پکې دومره خیرونه وکړو دومره خپل اعمال نامې چې دی هغه ډاګې کړې که په تمام 11 میاشتو کې د قرآن مقدس د تلاوت هغه موقع موږ تاسو ته نه میلاوېږي رمضان المبارک کې موږ تاسو باندې په امت باندې لازم نه دي فرض چې الله جل شانه کلام ورته راغلی دوی په یو موقع کې کم از کم په تراویح کې په مانځه کې د الله کلام اوري 40 غنټې لګیا د الله د کلام تلاوت کې هغه خوش قسمت خلک چې تېر شوي سلفو تاریخ تاسو وګورئ ولې دا دغه جملونه چې 40 غنټې زموږ ستاسو تېرېږي 40 غنټې دا وایي امام ابو حنیفه رحمه الله باندې راځي چې یو ختم به د ورځې کوي یو به د شپې 60 ختمونه به ټول او یو ختم به دا هغه پر تراویح کې ولې دا هغه سره د احساسونه تل د دنیا نه بس دې اوس د پیر ذوالفقار نقشبندي صاحب رحمه مد ظله العلی الله تبارک وتعالى دې غل صحت ورکړي هغه زما په مریدانو کې ورته دسي سلام ما ته رمضان مبارک الحمدلله رمضان مبارک ډیر سخت استفاده دا تیر شو رمضان شو بیماری چې څنګه تیر شو الله جل شانه طاقت اعمال راکړو او ما پکې 30 ختمونه وکړو 30 ختمونه موږ تاسو ته دومره موقع نشته چې دې نه بل غفلت څه دی دا یو میاشت تیر شو او لاړه دغه روانه ده نن ځما دغه اتلسمه دغه د موقع ولاړې ده تاسو نه یو لمحه د دې قیمتي ده یو سکند د دې قیمتي ده دا په خوب او په غفلت کې نه تېرېږي چې موږ تاسو صرف رمضان مبارک یو روژه نسو او د یوې روژې دپاره د الله جل شانه هغه اهمه فریضه چې په رمضان المبارک کې هغه اویا چنده سوا کېږي هغه زموږ تاسو نه لاړه بس چې الله موږ تاسو لوی توره کړو رمضان مبارک روژه نسو د روژې د لاسه به زموږ تاسو نه فرض مونځ لاړ شي د روژې د لاسه به زموږ تاسو نه تکبیر الله لاړ شي دا بدبختي او محرومي نه ده د دې لپاره عزتمند چې موږ تاسو د دین اخوا د رمضان مبارک څه پته لګي آینده کوم ژوند روان دی هغه ژوند زموږ تاسو بیا رمضان مبارک دا دومره لوی خیرونه دا نصیب کېږي یا نه نصیب کېږي زموږ تاسو ژوند دومره شته یا نشته خو دا کوم چې دی دا غنیمت ګڼل غواړي د دین اخوا که یو ختم دلته وشو داسې نه چې بیا د دې ختم نه موږ تاسو دغه وشي رمضان مبارک دغه چې دا کوم تېر شو یو ختم پکې لازم یو ختم موږ وکړو نه خپل اعمال نامې هغه یو صحیفه ډکه کړه او لاړ شه کوم ځای کې چې ختم کېږي هلته ودرېږه تا نه یو تراوه پاتې نه شي نیکی دی ګټه چې داسې طریقه باندې کېږي د تا نه کوشش کېږي الله جل شانه رحمت متوجه ده انسانانو ته یو لمحه قیمتي ده یو سکند قیمتي ده په رمضان المبارک کې د دې 40 ګنټو کې یو سوال الله جل شانه د هر انسان 40 ګنټو کې یو سوال الله جل شانه د هر انسان ته چې په دې دومره لوی خیرونو کې هغه بیا هم حساب نه اخلي بیا هم دغه صفات شي دا لوی د خسران او تباهۍ ذریعه ده عزتمندو په دې کې دا هغه د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه کېدل که یو انسان ته په دې دومره لوی مبارک او په دې دومره مقدس میاشت کې بیا هم د اعمالو توفیق نه میلاوېږي ده ته دین خپل په مقدر وژړي چې الله زما دا مقدر څنګه دا خلک چې موږ لګیا دي دا تراویح کې ولې دا چرګې دوی چې په کومه لاره ځي په هغه لاره زما هم تګ دی دوی چې کوم سوچ راغستی چې زموږ به داسې تېرولې ګورئ قبر ته تلل دي زموږ ستاسو قبر سړی د دې څو شیانو نه یېرېږي یو سړی د یوازیوالي نه یېرېږي
یو سړی د تیارې نه یېرېږي، یو سړی په ناشنا ځای کې یېرېږي. د دې درېواړو نه یېری عموماً د انسان فطرت کې داسې عزتمندو په قبر کې دا درېواړه هم تیاره ده، هم به یوازې، هم ځای ناشنا. هغه قبر ته ناکولو دپاره دا کوم کسان چې د لګیا دي په دې جوماتونو کې د چا تصور به دا وي په عزتمندو په دې کې چې سړی 8 رکعات وکړه نور څه سستي ده بس دی 8 رکعات وکړه. لکه تا ته د 8 رکعاتو چا ویلي چې دا 8 رکعات وکړه 8 رکعات تا ته توفیق میلاوي 8 وکړه 20 رکعات وکړه ته خو د 20 په ځای که د 20 رکعاتو چې تاسو ته ووایم 4 ائمه تېر شوي 4 ائمه امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعي رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله. عزتمندو تاسو ته په دې کې دا خبره وکړم چې تاسو په دې دماغ وکړئ 4 ائمه تېر شوي دي. دې 4 واړو ائمو په نسبت باندې یو امام داسې نشته چې د هغه په نسبت باندې د تراویح د 20 رکعاتو یو به دې داسې نشته. امام مالک رحمه الله 36 رکعات 36 رکعات په دې رمضان المبارک کې زه تاسو ته وایم د دې دومره لوی خیرونو نه محرومه کېدل دي د انسان که نه چې هغه د 8 رکعاتو کې د باقي چې کوم 12 رکعاته کې یو نفلي عبادت په فرضو دی نه ودرېږي. د دې دومره لوی خیرونو نه محرومه کېدل دا صرف د شیطان هغه وسوسه ده، د اعمالو نه ځان هغه په سجده کېدي دي او د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو نظر د غضب دی چې انسان په زړه کې دا شکوک شبهات واچوي چې څه چل کوي سړی تراویح خو دومره دي تراویح دومره دي که دومره چې دا 20 رکعاته مه کوه دا 20 رکعاته وکړه دې پسې بیا ودرېږه تر سهاره ودرېږه دا ستا لپاره موقع ده. نو یو اعمالو کې بیا سوچ کول او دا شکوک شبهات پیدا کول د الله جل شانه په دربار کې دعا کول چې الله ما د شک نه وساتي په حق کې وروسته د دې نه چې حق ما ته راغلی. عزتمندو دا یو موقع ده، دا موقع غنیمت ګڼل پکار دي. تاسو وخت نه اخله تاسو ډېر زیات سړی شي الله جل شانه دې دا جدوجهد دا کوشش او محنت الله جل شانه په خپل دربار علیه کې قبول او منظور کړي. عزتمندو موږ اهمه فریضه ده په رمضان المبارک کې د دې درجه به او یا چنده سیوا کېږي داسې نه چې موږ تاسو یو فرض په دې کې لاړ شي او د نفلي عبادت او هغه چې هر یو کېږي نفلي عبادت بیا خو کم از کم تراویح سنت مؤکده دي. نو د دې سنتو اهتمام کول پکار دي. داسې نه چې دا ختم موږ تاسو په دې کې موقع موږ تاسو ته میلاویږي په جومات کې په هر ځای کې چې ختم کېږي خو چې موږ تاسو نه تراویح دا تصور زموږ ستاسو نه وي چې موږ تاسو نه اوس ختم خو زموږ نه هسې پاتې شی دی. ولې د هر رمضان المبارک شپې ثواب جدا جدا دی. تا ته خو ستا خو عملنامه جدا جدا ده کېږي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د ژوند دا کومې ورځې چې دي دا ستاسو د هغه د ژوند د کتاب هغه صحیفې دي. صحیفې یو صحیفه ده دا صحیفه ګوره د قیامت پر ورځ به دا ګوري خپل په هغه عملنامو کې به خپل په آخرت ته دي خزانه کې به جمع کړي. دا موږ تاسو له الله جل شانه رمضان المبارک دا 30 چیکونه راکړي. چیک نه چیک د بینک چیک چې دی چې په دې کې ته څو لیکي لیکه کروڑا او په اربا او په میلیونو لیکه دا د قیامت پر ورځ په خزانه کې ستا جمع کېږي. د قیامت پر ورځ به د دې ته وصولي کېږي او که څوک داسې خپل دغه چیک خالي دا به خسران کې دی. عزتمندو د دې لپاره کوشش او محنت پکار دی. بل ختم موږ تاسو نه کېږي بل ختم کېږي بل ختم کېږي په کوم ځای کې کېږي موږ تاسو په هغې کې کوشش او محنت وکړو. یو لمحه د رمضان المبارک قیمتي ده چې داسې نه چې زموږ تاسو نه په غفلت کې ګرځي. قرآن مقدس هسې تلاوت دی په موږ تاسو باندې فرض دی د قرآن مقدس تلاوت چې کم از کم د قرآن مقدس د حق موږ تاسو ادا کړو. د دې لپاره به یو تن چې د هغه کېني په ګنټه کې سپاره ویلی شي په 2 ګنټو کې 2 سپارې 3 سپارې 4 سپارې دا دومره وخت دی. د دې نه د رمضان المبارک څومره روان دی ختمونه دي پکې خپل هغه د ژوند دغه لمحې د قیمتي دي. انشاءالله د دې لپاره کوشش او محنت وکړو که نه بل ختم کوشش وکړو. بل ختم مثال په طور ونه شي په جومات کې چې اوږدې تراویح په کوم ځای کې کېږي دی به ورته ولاړ چې په هر ځای کې کېږي دی به په مخکې صف کې ولاړ ښه تکبیر الله سره به ولاړ. دا سستي نه ده دا سستي دی الله جل شانه زموږ ستاسو په چستۍ باندې بدلوي. دا کمزوري دی الله جل شانه زموږ ستاسو په طاقت باندې بدلوي. الله تبارک وتعالی د طرف نه مهرباني ده. د انسان خپل څه طاقت توفیق نشته چا له داسې چې الله جل شانه طاقت ورکړی او دلته ولاړ چا له نه دی ورکړی چا له چې ورکړی دله پې غرور نه ده پکار د تا نه هم دا سلب کولی شي داسې تا هم داسې کولی شي چې ته به ځان هم لاړ شي په دیره کې او بالغ کېږي ډډه به ورته ووایي. خلک به لګیا په تراویح کې قرآن مقدس تلاوت وکړي تا به ډډه وهلي تا باندې هم دا وخت تېر تا باندې هم الله جل شانه داسې راایستی شي. خو دا د الله جل شانه په تا باندې خاص رحم و کرم دی چې ته یې رمضان المبارک کې خپل کلام الله ته ودرولې. د الله جل شانه مهرباني ده. څومره چې د الله جل شانه په نعمتونو باندې موږ تاسو شکر وباسو الله جل شانه موږ تاسو له نور توفیق راکړي. نور به الله جل شانه موږ تاسو تمام شپه الله جل شانه خپل دربار عالیه ته ودرېږي. لکه حسن بصري رحمه الله په هغه دغه ته که نه دا د الله جل شانه مهرباني ما تاسو ته وي د انسان خپل څه کمال نه هغه میلې ته تللی او میله کې یو وین راواغسته وین ته ډېره زیاته کمزورې وه چې اغوستله چې څه قیامت یې ولوله که دعا یې چې کور ته راویست هغې به د کور خدمت کړی
بیا چې سهار شو تهجد له دی پاڅېد نو چې تهجد له پاڅېد تهجد کې ګوري چې هغه وینځه لمانځه باندې ولاړه ده لمانځه باندې نه دعا کوي چې دعا کوي چې دا دعا داسې کوي داسې آهوزاري کوي چې مناجات کوي د الله جل شانه سره لګیا ده برای راست وی الله ستا زما سره د محبت واسطه چې ما سره زما دا حاجت تر سره هغه خو لوی فقیه او لوی محدث هغه یې خو ځکات سره داسې چې دا ته څنګه دعا کوي چې الله ستا زما سره د محبت واسطه داسې مو بلکې داسې وایي چې الله زما ستا سره د محبت واسطه ستا سره د محبت هغه یې اوش چپ کړي چې د الله جل شانه زما سره محبت نه وي نو زه به په دې مسله باندې د شپې ودروله باندې ته به په دې نرمه بستره باندې ګولې دا خو د الله جل شانه مهرباني ده ما سره محبت دی چې زه په دې شپه باندې خپل ځان ته ودرولې او ته په دې نرمه بستره باندې ودر کړی دا د الله جل شانه مهرباني ده چې انسان له ورکړي انسان ته د اعمالو توفیق او د اعمالو نه برطرف کېدل دا د الله جل شانه عزتمند په قبضه په قدرت کې انشاءالله توفیق ورکړي چې د شکر وباسي که چېرته بالفرض دی خپل د اعمال د الله جل شانه په دربار کې محفوظ کول غواړي دی به خپل دې ژبې له لګام ورکړي دی به خپل ژبه په قراره پرېږدي جبه نو بالکل په قرار شي داسې منو چې ما داس چلو کو داس چلو ته نه بس څه عمل له ګور الله جل شانه په دربار کې محفوظ دي کله چې د اغستر کې پټ شوی دا به ته لګي بیا په قبر په تیرو کې بیا د حشر په پولیس سره هغه سخت کې به تاسو ستاسو اعمال وکړي عزتمن دوی سخت مقام چې تاسو کوم راته دي هغه د پولیس سره هغه وخت د پولیس سره هغه وخت کله چې ستاسو اعمال ته لګيږي عزتمن اعمال چې لګيږي د انسان جبرئیل علیه السلام بولاړي څوک چې جبرئیل علیه السلام بولاړي څوک نه اسرائیل علیه السلام بولاړي څوک نه چې جبرئیل علیه السلام بولاړي په روایت کې راځي چې دا درې وړه بولاړي ولی آدم علیه السلام څوک چې آدم علیه السلام اول ولاړي آدم علیه السلام په تور د وکالت ولاړي چې خپل د آدم بني آدم هغه وکالت وکړي ولاړ او اسرائیل علیه السلام خو په تور یو تاندار د چې راوستي هغه ولاړ او جبرئیل علیه السلام ولاړ چې هغه د اعمال د اسمان د طرف چې کوم احکامات نازل کړل هغه سره ما هغه سخت موقع کې وبې ته څوک لکه چې هغه یو دغه شعر وایي کنه یو ګدو دی دغه تلار مدینه منورې د چلار دی یو هغه محدث لیکي چې هغه زلاړه مالته مدینه منوره کې هغه وخت په داسې زلاړه ما سټ کې نهسته درود سلام مې دعا مې وکړه د روزه کې یو سټ په سپور وړ کې نهسته یو تم ګدو راځي ګدو چې ګدو راځي خپل هغه مخه بهر ودروله هغه کې نو لاري کوش راځي دې هغه ته روزه نه خاموش عشقان عزتمند حقیقت کې عشقان د الله جل شانه او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه احکامات خپل زندګۍ کې راوستي خوش قسمت خلک اجر هغه سلام وي هغه ذات چې داسې خوش قسمت انسان چې په تا باندې خیر او رسول چې په تا باندې الله جل شانه کلام مقدس نازل کړی ته داسې او بیا خو په کلام مقدس کې الله جل شانه آیات کریمه ده چې په تا یې نازل کړل چې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وی دا خلک چې دې خلکو په ځان باندې ظلمونه کړل او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ژوندی او حیات نو دا خلک الله جل شانه فرمایي که دا خلک راشي او دوی په ځان باندې ظلمونه کړل ستا خو ولا راشي او دوی د الله جل شانه د خپل د ګناهونو د معافۍ طلبګاري او پیغمبر ته د دوی لپاره معافي وغواړي لوجد الله توابا رحیما الله جل شانه به دوی ته د دوی ګناهونه معاف کړي دا به دوی د الله رسول زه خو راغلی مدومه در لرې مستشفع هم دی زه خو د ګناهونو طلبګاري مې د الله جل شانه چې ما د زما ګناهونه معاف کړي او تا له شفاعت طلبګاري مې چې ته زما د الله جل شانه په دربار کې شفاعت وکړې بیا یې وجړل استغفار او څه اشعار یې هغه اشعار یې داسې منطقي وي چې یا خیر من دفنت به القاع والأكمون فطاب من طيبهن القاع والأكمون دا داسې یې هغه ذاته چې ستا د هډوکي چې په کوم ځای کې به دفن دي معطر شي د خور ډیبګي د دې ټول او بیا اخر کې داسې وایي کنه چې انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط مظله القدم هغه ذات چې دانه د شفاعت امید په داسې وخت کې ساتلی شي چې على الصراط مظله القدم چې په پولیس صراط باندې کله قدم وښویږي د انسانانو قدمونه ښویږي نو پیغمبر ته به نظر چې زما د الله په دربار کې سپاره شو داسې نه چې کله د جهنم ته وکړه او وصاحبك لا انساهما ابدا مني السلام عليكم ما جرى القلم ستا او دې مرګرو دواړو د زما سلام تر څو چې دا قلم چلیږي تر قیامته پورې بیا هغه محدث وایي چې زه لږ ویده شوم
ونودګي رامنه والا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دیدار مې په خوب کې شو ماته ویل لاړ شه هغه عربي پسې وایي ګوره او هغه ته خوشخبري ورکړه چې پیغمبر پاک ستا د الله په دربار کې سفارش وکړو الله جل شانه ته ستا تېر شوي ټول ګناهونه خوش قسمته خلک ما تاسو ته هغه سخته وه چې په پل صراط باندې کله د بیا قدم خاږي خپل په اعمالو باندې نظر دغه د اعمالو کولو وخت هغه لاړ هغه تېر شوي خلک تل عزتمند وو څه پته لګي لاړ آینده زما ستا څه پته لګي زما ستا په دې جسمونو کې د زړه د حرکت چې د پته لګي دا کله به کله زما ستا په دې نور پرېږده زما ستا په دې جسم کې یو رنګ دی چې معمولي غونډه کې بدل شي که نه معمولي غونډه کې بدل شو پرېږده بیا د دنیا نه به تا ته د ښه او د بدو احساس نه به تا ته د پاک او د ناپاک تمیز نه به تا ته د خوشحالۍ او د غم تمیز نه به ته څه په څه شي خفه کېږي او خوشحالېږي دا تمیز به تا نه نوښ شي دقسې به ګرځې بس یو د دماغو کرکشن چې دا ټول د الله جل شانه په قبضه قدرت کې دي ما تعالی یو مهلت دی چې الله جل شانه د طرف نه به یو دوباره راغلی ډېرې زیاتې خبرې وشي الله جل شانه تاسو ته د عمل توفیق راکړي او الله جل شانه دې دا جدوجهد او محنت او کوشش چې په دې کې کوم کسانو کړلی الله جل شانه دې په خپل دربار عالي کې قبول او منظور کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعا بنصرك سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ضالا الا هديته ولا مبتلا الا عافيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى الله ذنوبنا معاف الله صغائر كبائر معاف الله د رمضان المبارک او د قرآن مقدس ته خیرونه برکتونه زموږ نصیب کړي الله په موږ باندې خصوصي نزول د رحمت کامله وکړي الله جل شانه زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ مغفرت وکړي الله موږ له جهنم نه خلاصې راکړي الله ته موږ خپله رضا راکړي زموږ ایمانونه مضبوط کړي ظاهر او باطن زموږ پاک کړي الله د شکوک شبهاتونه الله موږ وساتي الله په خپل ذات عالي باندې ایمان زموږ مضبوط کړي صحابه او شریفین په مضبوط ایمان زموږ نصیب یا الله چې به ته رضا کړي اعمال زموږ نه وکړي کړي الله خپل په احکاماتو د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو روا کړي دنیا زندگی الله جل شانه په خپل احکاماتو د پاک پیغمبر طریقو مطابق ترولو توفیق ته راکړي یا الله د رمضان مبارک دی چې بدلی یو سکند قیمتي دی الله زموږ قیمتي کړی زموږ د اعمالو په دې کې د ټولو توفیق ته راکړي الله یا الله چې ته څه خوشالېږي هغه کار زموږ نه وکړي یا الله چې جبریل علیه السلام کوم دعا کړو پاک پیغمبر ته وړي یا الله ته دا زموږ حفاظت وکړي یا الله زموږ مغفرت وکړي یا الله ته زموږ مغفرت وکړي یا الله ته زموږ مغفرت وکړي یا الله ته زموږ مغفرت وکړي یا الله په مقدس ملک کې مسلمان په موږ کې مظلوم دی الله ته مرسته مدد وکړي یا الله څومره چې پریشان حال دي پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي څومره چې تنګدست دي الله ته راخیب راولي څومره چې بیماران دي الله ته صحت ورکړي روحاني او جسماني دواړه ورکړي څومره چې بې اولاد دي نیک صالح نارینه اولاد ولري چا چې دي الله هغه نیکان صالحان کړي څومره چې په حرامو کې اخته دي حرامو نه راوباسي الله رشته ورکړي یا الله څومره چې بېدینه دي الله ته دیندار کړي په مقدس ځمکه کې په کوم ځای کې مسلمان انفرادي یا اجتماعي د اعلان کلمت الله دپاره جدوجهد او کوشش او محنت کړي الله ته حامي او ناصر او مددګار شي یا الله ته ضرورتونه پوره کړي الله یا الله په مسلمانانو او په اسلام باندې چې چا د بدو اراده کړې الله هدایت په مقدر کې د مقدس ځمکې نه روک کړي الله یا الله د مسلمانانو خلاصیت وکړي الله د دې کفري طاقتونه د دې طاقتونه او مکرونه په یو بل کې استعمال کړي د مسلمانانو حفاظت وکړي الله یا الله د مسلمانانو خلاصیت وکړي الله د حرمین شریفین حفاظت وکړي
علماء صلاحات طلباء مدارس مراکز مساجد و خانقاهونه حفاظت وکړي یا الله ته د مسلمان په کوم ځای کې مظلوم دی الله ته مرسته او مدد وکړي یا الله په کوم ځای کې مسلمانان دي خاص طور په پاکستان حفاظت وکړي سربراهان نیکان صالحان متقین او پرهیزګاران کې د رعایت دپاره رحم دله کړي یا الله د رعایت دپاره رحم دله کړي څومره چې واچي د الله په نوم باندې نور نه رکړي په دې حاضره جمعه کې دا د قرآن مقدس تا د کلام الله ختم دپاره حاضر شي دي الله ته یې منور کړي الله ته یې منور کړي یا الله ته دوی له جزای خیر ورکړي یا الله د دوی مغفرت وکړي یا الله د دوی چې کومه پریشاني په خوشحالو بدل کړي یا الله که دوی قرضدار یې د قرض د ادا کولو بندوبست یې وکړي یا الله دوی چې کوم اولاد یې د صالح نارینه اولاد ولري څومره چې پریشان حال یې پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي یا الله څومره چې بیماران دي پکې خاص طور باندې الله ټولو له صحت ورکړي یا الله ټولو له صحت ورکړي دې چم ګاونډ کې بدې کړي چې الله څومره نارینه زنانه بیمارانو ټولو له صحت ورکړي یا الله څومره چې وفات شوي قبرونه یې د نور نه ډکړي نږدې دي او که لرې دي الله د ټولو مغفرت وکړي په دې حاضره جمعه کې چې د مور او پلار او خپل خپلوان نږدې دي وفات شي الله د ټولو مغفرت وکړي خاص طور باندې په دې رضوان قاضي والده وفات شي الله د هغې مغفرت وکړي دې نږدې جمعه کې چې الله نور څومره وفات شي د ټولو مغفرت وکړي هغه سخت مراحلو ته اسان کړي یا الله د قبر د هغه حسن د دې سختونه د عذابونه الله وساتي جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي یا الله امت مسلمه کې چې څومره وفات شي د ټولو مغفرت وکړي الله د ټولو درجات ورکړي الله رمضان مبارک دې خیرونه برکتونه زموږ نصیب کړي په دې کې دا ليله القدر دې الله زموږ نصیب کړي یا الله دا ليله القدر زموږ نصیب کړي یا الله دې رمضان مبارک دا بقای چې کومې ورځې پاتې دي زموږ یو لمحه یو سکند زموږ الله په غفلت کې مو باسه یا الله ته موږ د اعمالو توفیق راکړي زموږ سستی په چستۍ بدل کړي زموږ کمزوري په طاقت بدل کړي زموږ بېدیني په دیندارۍ بدل کړي زموږ بېایماني په ایمان بدل کړي یا الله ته زموږ رضا شي زموږ دعاګانې ټوله ټوله دعاګانې الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي څومره چې الله دعاګانې موږ نه راځي الله دا یو راټه ده چې الله د خپل د در نه الله ټول خیرونه موږ راکړي د جملو شرورونه الله زموږ حفاظت وکړي یا الله موږ ټول خیرونه راکړي د جملو شرورونه الله ته زموږ حفاظت وکړي اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم